اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لیلة القدر شپو حوالی سره و اعمال حوالی سره فضیلت حوالی سره مختصر رئیس تاسو خدمت کې ذکر کوم. نور انشاءالله پڑھا لیکه یو سمجھدار یو مفاتیح طرف ته رجوع کوای شو غزینه تاسو خپل اعمال ارخصتای شوي. خو به هر حال دا څه د کومه 19 شپه د 21 یا 22 شپه د په کور د تیر شي عبادت کې تیر شي انسان بیدار پاتې شي ټوله شپه عبادت کې تیر کی ذکر کې تیر کی مهمه ده ضروری ده و خصوصا د بیماری کوم لهر د هغه د لپاره خصوصي دعا وشي مسافرینو د لپاره بیمارانو د لپاره خپل عقیدت د لپاره دا شی ډیر مهم دي. ائمه اطهار علیهم السلام د شپې باندې ډیر تاکید کړی دی چې حتی دغه شپې باندې ملایکې نزلېږي روح اعظم نزلېږي و دا شپه چې کومه ده زرو میاشتو نه افضله ده. زر میاشتې کچیري عمر حساب سره وکسي سال حساب سره کال حساب سره 83 سال عبادت نه بهتره شپه څه هغه د لیلة القدر شپه ده. یعنی که انسان دا شپه زنده وساتله ذکر وکړي دعا وکړله گویا هغه 83 سال عبادت نه هم زیات عبادت د خداوند اعلی وکړلو. په هر حال زه ټولو ته التماس کوم چې خصوصا دا کوم د کرونا وایرس دریم لهر دی انشاءالله دعا ډیر محکم شاید ډیر مستحکم د روایتو کې شته چې هغه قضای مبرم وي و حتمی فیصله که شوي وي اسمانو طرف نه روانه فیصله رد کوي. یعنی هغه څه دی هغه دعا اثر دا دی چې هغه که فیصله شوي یا خدای کیدای شي هغه دعا دوره مهمه ګڼي چې هغه قضای مبرم یا محکمې فیصلې باندې دعا مقدم وګرځوي. یا یوه راتلونکې بلاوي هغه دفع کوي رفع کوي دا دوره ضرورت دی. خو بیا دغو شپو کې ډیره مهمه ده چې موږ دا شپې تېرې کړو د خدای لاره کې زنده یې وساتو عبادت وکړو. 19 یوشتم دروشتم شپه چې موږ اهل بیت علیهم السلام ډېر تاکید وکړي خصوصا یوشتم دروشتم باندې دغه درو شپو کې یو مشترک اعمال دي یو د هر شپې خپل مخصوص اعمال دي. مشترک اعمالو کې یو غسل دی چې هغه تاسو غروب سره نږدې کوای شئ غروب سره نږدې غسل وشي یو دا د مشترک اعمالو نه. یو 2 رکعاته لمونځ دی نن شپې والا څه لیلة القدر شپه 19 شپه یوشتم دروشتم شپه 2 رکعاته لمونځ دی. هر رکعت کې الحمد نه ورسته وواري یعنی 100 دفعه وواري قول هو الله احد سوره ولولې. کله لمونځ ختم شي 70 واري استغفر الله ربي واتوب الیه وایي. روایات ته پیغمبر نه چې یا به ته جنماز نه پسېدلی نه وي چې خدای ته یا وبخښلي مور و پلار یې ته وبخښل دغه لمانځه کې دا اثر دی. 2 رکعاته لمونځ الحمد نه بعد قل هو الله احد وواري دویم رکعت کې هم وواري لمانځه نه بعد جنماز نه پسېږه ما استغفر الله ربي واتوب الیه 70 واري ته خدای وبخښلي مور و پلار یې ته وبخښله. هغه نه بعد قرآن کول کر سامنے رکھی یعنی قرآن خلاص وي ټکو ته سترګړې دا دعا ولولئ چې مفاتیح کې شته. اللهم انی اسألك بکتابک المنزل وما فیه وفیه اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار. دا دعا بولویلی هغه نه ورسته کوم حاجات وي هغه وغواړي. هغه نه ورسته قرآن څه د سار باندې کېږدئ بیا دا دعا ولولي اللهم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك لا سوری وی بیک یا الله لا سوری بمحمد لا سوری بعلی تا زمانی مولا پر بالحجه 10 سوری هر معصوم خدا دی عالم ته رضا کی انشاءالله سکرین باندې د ترسی غزینه تاسو خسته شو هغه نو خپل حاجات ولولي. بل عمل چنن شپې باندې د یوشتم دروشتم شپې مشترک اعمالو کې رسی د دروش بو کې د مولا حسین زیارت ته عرش نه لاندې و مسموع عرش نه لاندې یو منادي ندا کوي غږ کوي چې خداوند عالم هر هغه سړی معاف کړلو چې هغه د حسین زیارت ته راغلی دی حسین زیارت لوستلی دی. شب بیداري دا مخصوص نه دی بلکې دا دروش په سره دی. 19 شپه یوشتم دروشتم شپې مشترک عمل یو دا دی. 100 رکعاته لمونځ دا مشترک دی چې یوشتم دروشتم 19 شپې کېږي. دین علاوه ځنه دعا نه چې هغه به انشاءالله که سکرین باندې زیات هغې نه وي حجم هغه به ته بیان شي کنې مفاتیح الجنان ته دې حوالې سره تاسې رجوع کولی شوی. دا اعمال څه مو وخیاله دا و د مشترک اعمال. مشترک اعمال څه هغه 19 یوشتم دروشتم شپې باندې کېږي. ځنه اعمال چې کوم دی هغه مخصوص دي نن شپې سره یعنې 19 شپې سره هغوی نه یو عمل چې کوم دی
دا د سل وارې وایي استغفر الله ربي واتوب الیه. دا اکثر نه علاوه شو څه کوم مشترک اعمال کې مو المنځ نه ورسته ذکر کړو. 100 وارې به وایي اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین، خدای د امیر المؤمنین قاتل باندې لعنت وکړي. چې سکرین باندې به دا تروش. دین علاوه مخصوصه دعای د اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليله القدر. دا دعاونه چې مفاتیح کې شته دي دا تاسو کوای شئ. دی سره یو شتم شپه د هغې شپې څه د غسل شب بیداري د مولا حسین زیارت ما 2 رکعته المونځ څه اول رکعت کې الحمد لله استغفر الله احد او ووارد دویم کې قل الله احد ووارد 100 رکعت المونځ او جشن کبیر والا دعا د څه غو کې مهمه د انسان د کیوکی دا یو شتم شپې والا دی. دین علاوه حتی د رشتم شپې والا هم اعمال شته، خو به هر حال څه کوم اعمال مو ذکر کړل د مشترک والا اکثر ماغه مشترک اعمال دی کیا کیږي، خو صرف دا څه کوم د مولا امیر المؤمنین باندې لعنت کولو څنګه مخصوص نو نسم شپې یو شتم شپې سره څخه انسان وکي نور کوم مشترک اعمال سمو ته ذکر کړه تاسو د رشتم شپې کوي شي قرآن تلاوت سورۃ زیات کوي شي کې ان انزلنا سورہ او کوي د رشتم شپې کم از کم 1000 ور انسان وایي چې شونګي دا غا میاشت درازي میاشت ده چې یوا آیا روح قرآن سره برابر ده دعا کو خدایا د غشپو تیرولي زنده کولی جمعات کې او دغه اعمال زری سره دغه دعانو زری سره دغه بیماری رافع دافع خوده محقق وګرځولي کی او ان شاء الله ټول دعا وکي یو بل دعا وکي مسافرین بیماران وطن ولا خالق چوک مسافر وي بهر ملکو کې هغه په کور د اعمال پرې نه دوي او خصوصي دعا وکي د لهر د پاره کوم روان ده ان شاء الله دافع بشي رافع بشي خو کشيري مو خدای سره ربطاوي التجاوي تضرع وي خدای سره دعا زری سره مو کنټیکټ وي اتصال وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.